اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر اسف د یو نوي ویډیو سره او نن ویډیو چې کومه ده د یو بیماری باره کې ده. هغه بیماری نن سبا چونکې ما خپله په کلینیک کې د لاست ویک کې د هغې درې څلور پیشنټس وکتل ماشومان، او زمونږ د خلکو د هغې باره کې څه کنسپټ هم ډېر کلیر نه دی چې دا یا لګي نه لګي دا بیماري د یو نه بل ته یا د دې علاج څه دی. نو هغه د شرې میزلز ورته وایي او په پښتو کې ورته مونږ شرې وو. او دا چې کوم دی شرې د میزل یو وایرس دی، بیسیکلی د هغې نه لګي او د دې کمپلیکیشنز داسې یو دوه خطرناک شته چې که چېرې د دې هغه کمپلیکیشن سټیج ته دی لړ نو د هغې نه مرګ بیا کېږي. نو ما وی چې یاره دا د خپلو خلکو سره په ساده ژبه کې تاسو پوه کړم په دې باندې. لومبۍ د شري علامات څه دي؟ شرې به تاسو پیژنئ څنګه؟ هغه دا دی چې لومبۍ په شري کې د ټولو نه فرسټ چې کوم دی هغه ټمپریچر راځي، تبه راځي په ماشوم باندې، او د هغې نه بعد بیا درې څلور ورځې د بعد د تبې نه ریش نیولی کېږي چې کوم ته مونږ ټیپیکلي خلک د شري مونږ پیژنو. هغه ریش چونکې داسې چې ریډ کلر کې غټ غټ داسې بلاچز جوړیږي او هغه یو بل سره دومره اټیچ کېږي چې تاسو ته به هغه ریش بالکل یو شان سور چاپه ښکاري. او دا شروع کېږي د مخ نه، لومبۍ په مخ باندې راځي، بیا سینې ته ځي، بیا لاسو او خپو ته ځي، بیا د دې نه علاوه اوچ ټوخی دې سره راشي، رنی نوز د پوزې نه اوبه تلل، زکام شان فیلینګز ورکوي، ریډ انفلیمډ آی کنجکټیوایټس پکې کېږي، سترګې به یې تکې سري او اوبه به ترې بهیږي. او کاپلیکس پارټ یو خاص د شري یو نښه ده چې په خولې کې دا کم سایډ چیکس چې دي د دې کم دننه طرف دی په دې باندې سپین ډاټس راوځي، کاپلیکس پارټ ورته وایي، بلویش سنټري، بلو کلر اودي کلر سنټري. نو دا ټیپیکل پیټرن دی. یو تبه راتلل، د تبې نه دوه درې ورځې بعد چې کوم دی په مخ باندې چاپه راوتل سره، او بیا هغې سره سره اوچ ټوخی راتلل، د پوزې نه اوبه تلل، سترګې سرې کېدل، دا څیزونه دا د ریش علامات دي چې د څه نه به تاسو ریش پیژنئ. بیا میزلز چې کوم دی د دې پریونشن څنګه کېږي، میزل به ختمیږي څنګه، دا به کمیږي څنګه؟ نو د هغې دپاره لومبۍ خبره خو دا ده چې کوم هم ماشوم ته میزلز وشو نو په کار دا ده چې دی مونږ ایسولیټ کړو، د سره مونږ نور ماشومان خاص کر چې چاته ویکسین نی شوی یا هغه لوی انسانان چې چا یا شرې تېر کړی ني، که چا شرې تېر کړ دې باره کې مونږ ماشومانو دا خبره ډېره مشهوره وي چې یو ځل در باندې شرې راشي بیا به نه راځي. د هغې وجه دا ده چې یو ځل کله شرې وشي نو د خلاف په وجود کې انټي باډیز جوړ شي او په دوباره باندې دا شرې دا جراثیم وایرس چې کوم دی د هغه نه پرېږدي عمل ته. نو ایسولیشن د دې لومبۍ دی چې داسې ماشوم دی د هغه ماشومانو نه کم سے کم لرې شي چې چاته ویکسین نی لګېدلی. د شري بیا دویم چې کوم دی هغه ویکسین دی، د دې د بچاو دپاره ویکسینیشن کېږي. MMR ویکسین یوز کېږي چې هغې کې شرې، میزلز دی او ممپس دی او روبیلا، دا د دریو بیمارو یو ویکسین راغلی دی. MMR ورته وایي چې د کوم دوه ډوزز دي. لومبۍ ډوز لګي د ته لګولی شي د 12 مهینې نه تر 15 مهینې عمر کې ماشوم د کال نه ډېر شي یا د کال پوره شي، او دویم ډوز چې کوم دی نو دا د 4 سال نه تر 6 سال په عمر کې لګي. اکثر دا ویکسین میسنګ کېږي د شري دی ویکسین. دا یو وجه دا ده چې کوم زمونږ عام د ماشومانو ویکسین سکیجول لکه تاسو وګورئ نو په 2 میاشتې کې ختم شي. ټوټل ویکسین د هیپاټایټس بي شو یا BCG شو، د TB ټول ویکسینز چې کوم دي هغه په 2 میاشتې کې هغه ډوز د هغې ختم شي. نو بیا اکثر زمونږ د خلکو نه دا یېري چې یاره یو بل ویکسین هم شته او هغې ته میزلز وایي چې کوم د شري دپاره دی چې کوم د 1 کال په عمر کې لګول دي او بیا د هغې سیکنډ ډوز په 4 5 6 سال کې لګول دي. نو د دې ویکسین میسنګ ډېر زیات دی. د هغې د وجې نه دا ګیپ دی. که چېرې دا په سکیجول کې هغه ټایم وی نو ډیفینټلی لګېده به، خو چونکې د دې ټایم دا دی نو زیاتر د شري ویکسین زمونږ نه میسنګ کېږي. نو دویم د دې بچاو ویکسین دی. او دریم بچاو چې کوم دی هغه دا دی چې که چېرې یو ماشوم ویکسین نه دی لګولی او دی د شري ماشوم ته ایکسپوز شو نو ودن 72 hour اف ایکسپوژر چې دی هغه سره کنټیکټ کې راغی یا د هغه ټوخی په ده باندې ولګېده یا هغه تروش ډراپلیټ په ده باندې ولګېدل نو که چېرې په 72 غنټې کې دته ویکسین ولګولی شي نو دی به د شري نه بچ کېږي. نو دا 3 د بچاو یو طریقې دي. د دې نه علاوه شرې سپریډ کېږي څنګه، خورېږي څنګه، دا یو اهم خبره ده. ځکه چې که چېرې امیونایزیشن وشو، ویکسین ډېرې کمیونټي ته په بلک کې ولګېده نو دا شرې به ختم شي. خو چونکې ټوټل خلکو ته ویکسین لګي نه، څه خلکو ته ولګي څه ته نه لګي، نو چا کم ته نه لګي نو هغوی ته بیماري وشي نو هغه بیا د یو نه بل ته خورئ، د بل نه بل ته خورئ. دا سپریډ چې کوم دی دا 8 ورځې کې کېږي.
نو هغه ته راځي داسې حسابېږي چې کله په ده باندې دا ریش دا چاپه راځي د سکن دا ډسکلریشن ریټ کېږي د دې نه 4 ورځې مخکې او تر څو پورې چې د ده په مخ باندې دا چاپه یي تر دغه 8 ورځې کې د سپریډ کېږي د یو مریض نه بل مریض ته لګي مطلب دا دی چې د تبې شروع کېدو نه بعد او بیا تر ریشه پورې دا د سپریډ ټایم دی چې په دغه ټایم کې دی د یو ماشوم نه بل ماشوم ته لګېدی شي سپریډ د په ډراپلیټس باندې کېږي په دې باندې ما یو لیکچر هم کړی دی چې یاره کمیونیکیبل ډیزیزز کم دي هغه کمې بیماریانې دي چې د یو نه بل ته لګي نو شرې په هغې کې یو بیماري ده او د دې وے اف سپریډ چې کوم دی هغه ډراپلیټس دی ډراپلیټس مطلب دا دی چې د خولې نه بنده ټوخی وکړي کم د اوبو قطرو کې دی ځي یا بنده تروش یې وکړي د اوبو قطرو کې دی ځي یا بنده خبرې کوي د خولې نه اوبه ځي نو هغه ډراپلیټس کې د هغې اوبو قطرو کې دی د یو ځای نه ځي او بل ځای ته او بل کس ته لګي نو د دې بچاو چې کوم دی د دې 8 ورځې قیمتي دي چې دا ماشوم نه دی بل ماشوم چې کوم د ویکسین نه لګېدلی هغه دې لرې پاتې شي ښه د دې علاج څه دی د شري چونکې وایرس دی خو د دې دپاره موږ انټي وایرل موسټ کامنلی یوز کوو نه داسې څه دوایي موږ نه ورکوو چې هغه د وایرس خلاف وي ځکه چې شري یو ځل وشي وایرس یو ځل باډي ته راغی نو دې له موږ سپورټیو میئرز ورکوو البته نو انټي وایرل پکې نه ورکوو البته امینوګلابولین دي سیرم امینوګلابولین د دې دپاره راځي که چېرې د شري دا میزلز کمپلیکیشنز ته تللی یا د دې دغه ماشوم بیمار ډېر زیات دي د هغه د مرګ چانس دي نو په ایکسپوژر کې کله چې دی بل ماشوم ته ایکسپوز شو نو په ودین 6 ډیز کې که دته چېرې امینوګلابولین هم ولګي نو دته به شری نه کېږي ویټامین ا کامنلی زمونږ د دې کې پرسکرایب کوو د امیونټي بوسټ لپاره د دې نه علاوه د دې سپورټیو میئر دي که تبه نو پیناډال وغیره بروفین ورکول دي که ټوخی نو د ټوخي دوایي ورکول دي انټي ورکول لازمي دي چونکې دا بیکټیریا خو نه ده خو په دې کې سوپریم پوزډ بیکټیریل انفیکشن په شري کې کېږي بعض اوقات دا وایرسي خو بیکټیریا راشي او چونکې د ډیفنس سیستم کمزوري نو د سوپریم پوزډ انفیکشن کېږي نو د دې د وجې انټي موږ په دې کې ورکو او سټیم انهلیشن د دې لپاره ډېر بیسټ دی د باف اخیستل سټیم ماشینونه هم ملاویږي که ماشین نی که بنده په پتیله باندې مالګه پکې واچوي او اوبه واچوي او هغه ویشئ او هغه ماشوم هغه ساه کې هغه اوبه راخکړي هغه باف راخکړي نو دې سره د ده دا ایریټیشن په پوزه کې او په دې سترګو کې او په دې کې چې نو هغه کم شي نو دا بیسیکلی د دې سپورټیو میئرز دي او د دې خیال لازم ساتل دي د دې یو دوه ډېر غټ کمپلیکیشنز دي چې هغه د مرګ باعث جوړېدی شي او هغه یو انکیفلایټس دی چې بعض اوقات د شري دا جراثیم دا وایرس چې کوم دی نو د دماغو ته لړ شي او په هغې کې بیا ماشوم انکانشیسلی بېهوشه کېدی هم شي ګډې وډې هم ویلی شي سر باندې بوج راتلله د سر ډېر زیات هیډیک تبه نو د هغې دا یو خطرناکه بیماري ده انکیفلایټس انکیفلایټس د دې یو غټ کمپلیکیشن دی او دویمه نمونیا ده بعض اوقات د شري دغه جراثیم چې کوم دی پیپړو ته لړ شي او چیسټ انفیکټ کی او نمونیا وکړي نو د هغې دپاره دا دوه د دې غټ کمپلیکیشنز دي چې د کوم نه د ماشومانو ډیټ اف ایکسپایري ډېره زیاته کېږي مرګ پې کېږي نو امید ساتم چې په دې باندې به تاسو دومره حد پورې پوه شوي یئ چې د شري د خاص کر دا سپریډ چې کوم دی دا خورېدل د دې دپاره به خاص الخاص کار کوئ او دویمه که په چا باندې شري راشي نو چې تاسو ته دا هم پته وي چې یاره د دې سپورټیو ټریټمنټ دی دې کې موږ انټي وایرل نه ورکوو نو دا خبرې لازم دي چې تاسو زده کوئ د ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کوئ چې هغه هم د دې نه خبر شي د الله په امان